د چمن په یونین کونسل سرکټ تریری کې د پرنټر کور چمن سکاوټس برګیډ د جانبه یو ورځ پری میډیکل کیمپ لګیدلی دی. په دې پری میډیکل کیمپ کې مرد او خواتین چې کوم ډاکټر حضرات هغه په دې کې حصہ اخلي، جبکې د دې کلی چې دی چونکې موسم بدل شوی دی، بیماریان زیات شوي دي. په دې نظر باندې پرنټر کور چمن سکاوټ دلته د پی پی ایچ آی او د ټي وی آی په تعاون سره دلته یو پری میډیکل کیمپ لګولی دی. زما سره ډي اس ام پی پی ایچ آی اکرم خان اسکزی موجود دی. اکرم خان په دې حواله څه ویل غواړي؟ موږ د اف سی بلوچستان مشکور یو چې دا کیمپ د لې راوي زموږ په دا یونین کونسل کې چې هغه نیګلیکټډ پاتې شوی دی. دلته پاپولیشن به ډیر زیات دی، پیشنټ انفلکس به ډیر زیات دی. په دا یو سی کې 15 ډاکټر اف سی بلوچستان ارینج کړی دی او کم سے کم د 1000 پیشنټس میل فیمیل ګډ دغه د میډیسنز بندوبست کړی دی. موږ د زړه له کوم څخه د ته مشکور یو چې دا کیمپ راوي د پردا علاقې باندې نظر وکړي چې هغه نیګلیکټډ پاتې شوی په ګرد چمن کې ټي وی آی او نور مختلف انټرونشن سیدی په هیلث سیکټر کې هغه کیمپونه کړي په بیلابیل یونین کونسل کې. نو دا یونین کونسل کې بل خصوص دغه علاقې چې دلته کم سے کم د دې کیچمنټ ایریا چې دا مور دن 25000. نو موږ دا خوشاینده بولو او موږ کورودانه وایو. د سکریټری یونین کونسل چیرمن آصف خان ما سره موجود دی. آصف خان په دې حواله څه ویل غواړي؟ زه خپل اول د اف سی بلوچستان ډیره شکریا ادا کوم. دغه سبات بیا د ټي وی آی او بیا دغه بعد د پی پی ایچ آی سیدی دا اوس کوم موسم تبدیلی راغلی ده، سیاخ راغلی دي، زکامونه دي او کشنیان ګرده تقریبا ناجوړه دي. موږ د دې ډیره شکریا ادا کوو چې دوی زموږ یونین کونسل ته دا کیمپ راوي او کشنیان ته به یې موتې دوايي ورکړي. تقریبا د 1000 آس پاس دونه پیشنټس دپاره دوی دوايي راوړي دي. نو نور خو انشاءالله موږ د دوی هر خدمت ته حاضر یو او د دوی موږ ډیره شکریا ادا کوو. خاص طور د چمن کمانډنټ سکاوټ برګیډیر شکیل صاحب موږ ډیره شکریا ادا کوو. چونکې علاقه چې ده د هغه د هیلث فیسلټیز څخه د ډي ایچ کیو څخه ډیره زیاته لرې ده. نو اف سی بلوچستان او پاکستان آرمډ فورسز چې دي د دې دغه ضرورت وبولي چې په دغه علاقه کې پری میډیکل کیمپ وسه. په دا پری میډیکل کیمپ کې موږ ایز ا سټیزن اف چمن زه د بلوچستان شکریا ادا کوم، د پی پی ایچ آی شکریا ادا کوم، د ټي وی آی شکریا کوم او یو بل زموږ کوم مین پارټنر چې دی نېشنل ورکشاپ بلوچستان د هغه سیل ډیره زیاته زه شکریا ادا کوم چې هغه دا محسوسه کړله چې د خلکو کوم چې دي دا ډیر نیډي دي او د دې لپاره پری میډیکل کیمپ ارګنایز کړي. دا و د پی پی ایچ آی او د ټي وی آی او د علاقې معتبرین چې هغه زیاته کړله چې دلته د اف سی چې کوم یو ورځ پری میډیکل کیمپ لګېدلی. په دې کې به د 1000 څخه زیات چې کوم مریضان دي هغه کتل کېږي، زنانې، ماشومان او شپنجوري او ځوانان. دا ټول په دې پری میډیکل کیمپ ته په ډېر ګڼ شمېر روان دي. دا ځای علاقې اوسېدونکي د پری میډیکل کیمپ انعقاد د پرنټر کور چمن سکاوټ برګیډ یو اهم قدم بولي او دوی د دې شکریا ادا کړله چې دلته یوه ورځه پری میډیکل کیمپ ولګاوي.